ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قرآن کریم اللہ رب العزت یو خستہ کتاب را لگلے دے چاہی کے رشد دے، ہدایت دے، رہنمائی دا دی دنیا دا حالات دنیا تا مخامخ شیو چی دا معاشرہ خراب، عقائد خراب، سماج خراب، پشکل دا انسانانو گرزیدل زناورو. ایران کے آتش کدی جوڑے شوی او خلقو ورون تبے سجدہ کول. دا وقت لوی حکومتو. روم کے دا عیسیٰ علیہ السلام او داغد مور مجسمی جوڑے شوی، حغیبا عیسیٰ علیہ السلام او مور با پرستش کول الہ جو کرو. عربو خو داسی ناگفتبی حالتو چیو خپل کان بیولی دا نکان نباز زان لإلہ جو کرو. کاغین بل خستا کان اولی دا ناغ بجیب کی روا غسی او چی کان پیدا نشو نشیگی برا ٹولی کری غوا اوخا بیزب اولا شا نو لگی شگی برا غنڈ شوی نو دا داغی الہ دا سی اغنور سامراج و معاشرہ سمر چی گندوا نو شرقاً غرباً جنوباً شمالاً رشد و ہدایت مفقودو. انسانان نفس انسانانو او حقیقت کی انسانانو کی انسانیت نو. پدا سے تیارو کے یو در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ د مکه معظمه په خاور کې پیدا کړه، معصومانه ژوند تیر کړه،
داغي ماشوموالی داغي ځواني داغي اقوال داغي افعال د بعثت نه مخکې داغي کارونه هغه څه ډېر ښایسته وو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام ته وحی شروع شو پریشانی شو نو خدیجه رضی الله عنها نبی علیہ السلام له تسلی ورکول ستا غوانې سړی دی نه خرابېږي فکر مه کو رب العزت د دنیا د هدایت دپاره دنیا د رهنمای دپاره قرآن کریم راولیږه اور رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لا الله ملګری ورکړو ډېر ښایسته صحابه کرام د نبی علیه الصلاة والسلام ټوله زندگی چې دا د نبی علیه السلام وینا د نبی علیه السلام فعل د نبی علیه السلام تقریر حتی کہ د نبی علیہ السلام بیماری د نبی علیہ السلام اندامونو صفت د نبی علیہ السلام د ویختو صفت د نبی علیہ السلام د خپو د ګوتو صفت دا ټول مونږ ته را نقل کړ مونږ ته را ورسول داسې صحابه امانتګر رښتیا ویونکي یو ښایسته جماعت الله هغې له ورکړو او هغې ته نبی علیہ السلام ویلو تاسو ګواهان شئ ما ته چې کومه ذمواري ملاو شوې ده ما تاسو رسول یا بالکل تا حق ادا کړ هغه صحابه تابعینو ته تابعینو تبع تابعینو ته د الله دین راورسول محنتونه وکړو مجاهدې وکړې بیا زمونږه په دې منطقه باندې داسې یو هوا په دې ملک کې پیدا شو چې زمونږه منطقه الحمدلله موږ مسلمانانو زموږ پلارونو نیکونو مسلمانانو ناپوهۍ د وجې نه موږ د قرآن نه خبر نو د قرآن درس نه نو خبر د قرآن د ترجمې نه نو خبر نو موږ شرک نه پیژنده زموږ مشرانو شرک نه پیژنده بدعات نه پیژنده رسومات نه پیژنده بس دغه پیژنده چې پیر سب څه کوي او مولي سب څه کوي نو بس دغه دین دی که مولي صاحب په جومات کې ګډېده او هلکانو اتڼ به و او نو مشران به کېناسته مشرانو ډېر خدمت یې کول ځکه د عوامو ته دا ویلی شو چې د ستاسو په دې اتڼ باندې الله خفه کېږي پیغمبر خفه کېږي چې حجره کې کوي او د جمعې شپه په دې جومات کې ملیان ګډېږي او هلکان ګډېږي نو په دې الله ډېر خوشحالېږي او نبی علیه السلام هم راځي نو ملیان به ناستو ډډوالي وي چټیان طالبانو هلکان به یې ګډول او بیا دعا به هم وکړو چې نبی علیه السلام راغلی داسې تیارې په زموږ په دې منطقه کې وي چې جومات کې ګډه او چټیان طالبانو تبرونو ورسره او ښکلي ښکلي هلکان به ورسره وو هلکان به پانځېګونه به یې واچول هغه به یې ګډ کړ او خلکو به دا نه وي چې دا ناروا کار دی دا به ډېر ثواب کار دی ځکه چې مولي صاحب کوي هغه د نور اعمال خو پرېږده زموږ جماعتونه داسې وو الله رب العزت په خپله ابن ماجه کې راځي الله رب العزت دا بوټي کری تاسو د الله هغه نرسري یې واړه واړه بوټي وکري نو واړه لوی شي نو هغه د لویو قیادت دې وړو ته حواله کېږي یو قرن تیر شي یو مجدد راشي هغه مجدد لاړ شي
نو بل الله پیدا کوي د الله د دین د نشأت ثانیه دپاره زمونږ په دې منطقه کې زمونږ شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طاهر نور الله مرقده هغې یو نسخه د دې عوامو د دې خلقو اصلاح دپاره هغه نسخه راواغستې ده چې هغه د قرآن درس په دې سره دا خلق به سمیږي اوس الحمدلله په دې علاقه کې شرک او شرک خلق یې نه پېژني ناپېژ شو مشرکان ختم شو بدعتیان ختم شو رواجان ختم شو اسی ځان له کاغذي ګوډۍ باندې ځان ژوندي ساتلي دي او نور هغې سره ژوند د سره شته ده نه بیا الحمدلله ثم الحمدلله زمونږه په دې علاقه کې ښه علما الله پیدا کړو زمونږ دا صحابه او بیا دا مرغز د دین یو مرکز الله وګرځول اوس زه کومه خبره کول غواړم زما زړه ډېر سخت یریږي او زه خبره کولی نشم زما ذهن کې دا نو چې دا نداره چې ما ولیده یقین وکړئ چې دا زما په ذهن کې و چې زمونږ مرغز کلي ته دومره الله عزت ورکړی جواهر القرآن تاجدم ته لوی لوی علما راځي او هغې درسونه کوي او دومره جمع غفیر په اولنی کال کې جمع کېدل دا د سره زما په تصور کې هم نه هغه ورنه زه دننه شوم نو زه حیران شوم ما دا چېرته جلسه ده که دا څه ده معلومیږي دا چې زمونږ د نوجوانانو علماو له الله ډېر صلاحیتونه ورکړي دي زه دعا ګویم چې الله دوی له د دې فیض عام کړي او دوی له الله ډېر صلاحیتونه ورکړي دوی له د الله د دین قیادت الله د دوی په لاس کې ورکړي چې موږ مړه به شو او دوی د دین خدمت کوي یا د دین قیادت کوي نو زمونږ روحونه به په دې خوشحالېږي و یقینا دا د ډېر تکلیف مقام دی حکومت دی مسله خو داسې ده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا عدوه ولا تیاره تعدیه په امراضو کې نشته هغه دیاتی راغلی و نبی علیه الصلاة والسلام ته ویلو چې جی زمونږه اوښان ډېر تازه سم د اوسو په شان وي ښه څارمن وي او چرته نه یو خارښتي راشي یو اوښه نو زمونږ ټول اوښان خارښتیان کي د دې څه وجه ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلو فمن اجرب الاول دی اولنی بنی خارښ چا ولګو نو تعدیه په امراضو کې پخپله نه کی ها تعدیه د امراضو الله رب العزت کوي نو یو نه بل ته متعدي کوي نو الله متعدي کولی شي زمونږ عقیده او نظریه دغه ده تعدیه په امراضو کې بنا تعدیه د امراضو بامر الهي باندې کی حفاظتی تدابیرونه موږ مخالف نه یو عمر رضی الله تعالی عنہ شام ته او ملګری ورسره دي دا کرنیل او جرنیل دا د پیشو جوړو دا څه څیزونه دي صحابه جهابزه کمانډران جرنیلان د علم نه ډک دوخاخې اچولي او هند ته سلام کوي د دې به څه حیثیت دي دا څه خلق نه دی جهابزه صحابه دي او کمانډران دي شام ته ورسېده پله باندې ده او په شام کې یو بیماري ده وبایي بیماري وه نو هلته لړ شو او که پاتې شو نو داسې مسله کې بیا ملګري مشوره کوي
مشوره کېناستېده یو ملګری را پاڅېده تاسو د مرګ نه یېرېږئ مرګ په خپل نیټه باندې راځي او دلته ودرېدل څه معنا لري ځو شام ته په دې کې یو صحابي راغی عمر رضی الله عنه ته وی ما د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا اورېدلي دي په یو ځای کې بیماري راغله نو هغه ځای خلق د هغه ځای نه وتلی دي په کار ځکه دا بیماري ضروري نه ده چې په دې بیمارۍ کې به سړی مړ شي مرګ په خپل نیټه باندې دی او که هغه خلق د هغه ځای نه لاړ شي نو هغه ناجوړه د هغې تدفین به څوک کوي د هغې جنازه به څوک کوي د هغې ښخۍ به څوک نو مرګ یقیني نه ده او نه هغه ځای نه تلل نه ده پکار او بل د هغه ځای خلق نور ځایونو ته راشي نو هغه یو بو جوړ شي فلانی راغلی خلق به ترنه نفرت کوي نو دا خلق د هغه ځای کې پاتې کېدل پکار ها بهر نه مسلمانان د هغه ځای ته تلل نه ده پکار نو دا هم د تقدیري فیصله ده هغه ناجوړه کېدل او دوای خوړل بچ کېدل الله جوړول دا دوای چې دا من تقدیر ده عمر رضی الله عنه دا فیصله وکړه نو موږ د حفاظتي تدبیراتو د اسباب استعمالونو مخالف نه یو ډوډۍ سړی خوري او خېټه مړي اوبه څښي او تنده ماتېږي داسې لیونی توکلي معنی لیدلې چې اکبر نه ډوډۍ نه خورم اوبه نه څښم نو بیا به زه به مړېږم داسې نه کېږي موږ اسباب استعمالو اکثر د اسبابو دا څمکلان باندې دي دکان نه څه جوړېږي وایي لګیا دکان کې لګیا دکان نه څه جوړېږي پوه شوې دا څمکلان ځان نه مسله ده د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې تعدیه په امراضو کې په خپله نه کېږي ها په حکم الهي تعدیه کېدی شي حفاظتي انتظامات هم ښه دي او د دې نه موږ انکار نه کوو الحمدلله زموږ کار تېر شو خو زموږ دا نوجوانان ننګرو کې ډېر زیات د دین مینه ده په دې یو میاشت دوی دمه ونه کړه چوټي ونه کړه دې کې لګیا څوک د صرفو دوره کوي څوک د نحوې دوره کوي څوک ترجمه کوي او څه کار په دې مقام کې خو یو ښایسته کار شروع چې هغې کې د مسایلو بحث وه د قرآن کریم د درس بحث و او ملګري تکړه کېدل او بېځایه ملګري ګرځېدل او بېځایه ستونزونه زده کول نو هغې لپاره زموږ مشوره دا وه چې زموږ نوجوانان ښه علما مفتیان صاحبان هغې خپل وخت ولګوي او دلته خدمت وکړي او نو دا ملګري ټول راجمع شوي خو چې یو شی راغلی خدا خبر چې کرونا که څه شی ورته وایي یو دلته اسلام آباد کې راغلی رونا ورته وایي اوږد رونا ده یو رونا وایرس راغلی دی بل کرونا وایرس راغلی دی خدای پاک دې دې کرونا او رونا ټول په دې ډرم خان په کور کې خدای اخته کړي او موږ ته نه الله خلاص کړي مسلمانانو ملکونه الله خلاص کړي نو هغه کرونا دې ته هم ورسېده چې اوس موږ ته وایي درسونه پرېږدي او خپل هغه سکولونه یې بند یې کړ نو سکول کې چې ABCD بس نو څه شی به پکې نه الفانا او بېبکري بېبکري دې زده کړو نو څه چلو شو ویزا مې زده کړې ده الفانا مې زده کړې او زه تعلیم نه دی هغې کې تش خران جوړي لوی تعلیم یافته لوی ښایي هغې کې خران جوړېږي دینی مدارسو کې انسانان جوړېږي قسم خدای قرآن مخې ته دی دا حقیقت درته وه هلته خران جوړېږي نشیان جوړېږي زناګانې کوي شرابونه څښي ښځې په شرابو کې مري سړي په شرابو کې مري د دې وزیر په خپل ویلي دي اکثر تعلیمي ادارې
ټول په نشه باندې اخته دي ښځې سړي ټول په نشه اخته دي او تعلیم نه دی د تعلیم نوم د حرامیتوب دپاره خپل ادارو باندې راغولی دی هغې کې انسانیت کوم ځای کې جوړ شوی دی هغې نه ډاکټر جوړېږي که هغه نه انجینر جوړېږي او ځناور جوړ شي د خلقو نه وینې راخلي او دیني ادارو کې یو صحیح مسلمان صحیح انسان جوړېږي نو موږ خو په دې ډېر خوشحال وو چې دومره علما دلته جمع شي او دومره لوی کار وکړي استفادې وکړي او ځان سره دلته نه علم وسي دا زموږ ډېره خوشحالي وه حکومت پرون پابندي ولګول په ټولو د سکولي تعلیمي ادارو باندې او ورسره مدرسې ته یې هم ولګول اجتماعیت یې نه منو نو خدا ظاهره خبره چې دې ځای کې اجتماع نه شي نو دا خلک بازار کې هم جمع کېږي او کور کې خپلو بچو سره هم یو ځای کېږي خدا خبره چې دا د سامري په شان غلامساز مرض الله پیدا کړی موسی علیه السلام ورته خیره کړې وه او ډېر وخت نه په دې کلي کې د شاعر الله د علماو توهین کېده سپکاوی کېده د جماعتونو توهین کېده علما جیل ته اچولي کېدل د علماو سپکاوی کېده نو هغې نه منل نو رب العزت داسې مرض راوسته چې ما ته اوس لارې کې سړي وي یو بل سره ملاوېږي نو ته څنګه یې خپل یو بل سره ملاوې ته څنګه یې یو بل سره خپل ملاوې او څوک ورسره یو بل سره وږي جنګ دی او موږ داسې استانه خدای صحابې جوړ نه کړ خدای صحابې جوړ کړ موږ الحمدلله لاس پرې راوړي خدای برکت داسې مرض به خدای در باندې راولي چې کوناټي به یو بل سره جمع دا د خدای عذاب ته خبر دی زما الله داسې عذاب راوسته په ټوله دنیا باندې کرونا څه دی نه دا د الله عذاب دی او دا خلق توبهګار اوس هم نه دي دې به یو بل سره کوناټي جنګ دی او موږ به نه لګوي او سبا به داسې مرض به خدای راولي چې سړی به ښه سره به نه ملاوي کنې قرآن راپکې نه نوځي زما زړه جاړي په دې خبرو باندې دا محفل مې ولیده خو مجبوري ده کوم علماو دلته کار کړی دی او خصوصا مفتي تفسیر صاحب خدمت یې کړی نو زه دعا کوم چې الله رب العزت دوی له ډېرې درجې ورکړي او د دوی په علم کې الله اضافه وکړي الله دوی د دین او قاعدین جوړ کړي او کوم ملګري دلته راغلي دي الله د هغې له صحیح عقیده او د عمل او د انبیا علیهم السلام او د میشن د اشاعت الله توفیق ور ورکړي ما شیخ قرآن صاحب حفظ الله سره ما رابطه وکړه هغې هم داسې وي چونکې دا ټول سکولونو باندې پابندي ده نو موږ انتظار کې یو د الفاظ المدارس والا دي هغې به څه وکړي نو هغې به موږ تاسې هم معلوم وو ما پرون ویل ما هغې به هم دغسې به وایي نو هغې لکه څنګه چې زموږ ځوان نو هغسې ووایي اوس موږ دا مدارس ته جوړ شوي دي الحمدلله اصلانه چې موږ څه دغه کوو نو موږ پسې به شي د دې هدف موږ یو نو موږ خپل د نوجوانانو صلاحیتونو خرابول نه غواړو نو دا څومره خدمت شوی دی دا خدمت دې الله قبول کړي او نو د ټولو مدارسو له موږ اجازت ورکوو اجازت ورکول ډېره ګرانه ده خو مجبوري ده سورت بني اسرائیل مختصر خلاصه ده دا سورت شروع شو سبحان الذي اسرى بعبده سبحان الله او اخر کې وایي الحمد لله والله اکبر سبحان الله الحمد لله وكبره تكبيرا بس دا کامیاب خبر دی
موز بسې سبحان الله الحمدلله الله اکبر شپې دیکھیږي سبحان الله الحمدلله الله اکبر شروع د صورت په سبحان الله باندې او بیا منځ کې الحمدلله او آخر کې وکبره تکبیرا سبحان الله الله پاک ګڼل غواړي د ناقصو صفاتونه الحمدلله الله موصوف ګڼل غواړي په صفات کمال باندې وکبره تکبیرا هر وخت د الله بڑائی بیانول پکار دی سبحان الله الحمدلله الله اکبر سورت کې داسې خسته امور ذکر کړو چې اجتناب دا امور سیئه او د څلورو نه سړی د عذابونو نه بچ کېږي امور مصلحه ذکر کړو 1510 چې د دې 1510 کارونه سړی زده کړي او منهیات نه ځان ساتي او په اوامر باندې عمل کوي نو سړی د هوښیار د نیکه په شان جوړېږي الله دې تاسو ټول خیرات کړي او نو مجبوره کوي باندې د شیخ صاحب حفظ الله د هغې ما اوس تلیفون باندې هغې سره مرابطه وکړو نو مجبوره کوي باندې زړه نه غواړي چې داسې مجلس مونږ برخاست کړو خو مجبوري ده نو دې مجبوره کوي باندې درسونه به دې ورځې نه به ختمو او الله رب العزت کله چې دا لږ ورځې تېرې شي نو خپل ځایونو کې د قرآن او د سنت مشاغلو درسونو تعلیماتو باندې انشاءالله لګیا یو څومره چې الله موږ له زندګۍ راکړی واخر دعوانا د مفتی صاحب دی مطلب دا دی چې زمونږ څومره کې فقې کې مدارس دي نو هغوی ته هم دغه اعلان دی او دې ځای نه مونږ دا اعلان د دوی په واسطه باندې شیخ صاحب دوی ته ووایي نو هغوی د ټولو دغه محدود ورځو کې چې کوم حکومت ویلي دي هغوی د چوټي ټول ورځونه کې چوټي کوي دا 5 اپریل پورې ویلي دی نو بس مونږ د حکومت سره تصادم نه کوو بس مونږ حکمرانان دي بس مونږ د هغې څه ویلي مونږ او دعا وکړو چې الله رب العزت زمونږ د ملکونو دا مرضونه تکلیفونه الله لرې کړي او دعا وکړئ الله رب العزت څومره چې د ملګرو دلته خدمت یې کړی الله رب العزت د دې راسای د پوره د میاشتې دپاره الله قبول کړي مثلا داسې ده رمضان کله دونم تېر شي او کله د تېر شي شهران لا انتصاب یو دا تعویل محدثین کوي چې که د لږ وي که ډېر وي نو الله رب العزت هغه قبلوي مونځونه موږ 15 کوو او الله رب العزت د 15 مونځونه د 50 مونځونو کې الله قبلوي نو الله رب العزت دلته چې کوم درس د لږو ورځو شوی دی الله دغه صلاحیت د پوره د میاشتې دغه صلاحیت یې الله موږ له راکړي ښودونکو ته هم او زده کوونکو ته هم الله رب العزت د مسلمانانو ملکونه خصوصا زموږ ملک افغانستان دې نه دا بیمارۍ چې کومې دي دا بیمارۍ الله لرې کړي څوک ناجوړ شوي دي الله یې هغې صحتونه ورکړي مسلمانانو ملکونو نه الله دا بیمارۍ ټولې لرې کړي او د کفارو باندې الله اخته کړي او موږ ته الله د هغې نه خلاص کړي نور څو امراض باندې کوم ملګري بیماران دي الله دې هغوی له شفا کامله عاجله ورکړي زموږ د دیني مدارسو او چلوونکو د دیني مدارسو الله دې حفاظت وکړي زموږ کوم مشایخ وفات دي الله دې هغوی قبرونه منور وګرځوي الله دې موږ تاسو کې مینه او محبت اتفاق بایچاره الله نصیب وګرځوي اللهم انا نسألك ما سأل منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين امين